قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر یو شي دپاره یوه نښه وي، د ایمان نښه لمونځ دی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اسلام ارکان پنځه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اسلام نه په پنځو شیانو باندې دی. اول د زړه ګواهي ورکول، الله تعالی نه سوا له عبادت معبود څوک نشته، اور محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. دویم لمونځ کول، دریم زکات ورکول، څلورم حج کول، پنځم رمضان شریف روژې نیول. پنځ چیز اسلام. دا پنځه شیزونه د اسلام څه شی دي؟ ډېرې غټې ستنې دي. دا پنځه شیزونه د اسلام غټې ستنې دي. ان چیزوں کا اسلام میں بڑا درجہ اور بڑے تقدیر پنځه چیزونو ته په اسلام کې غوره درجه حاصله ده او سخت مضبوطه ده ورته حاصل دی. د ټولو نه اول په هر یو انسان باندې د الله او د هغه په رسول باندې ایمان ضروري او فرض دی. یعنی د ټولو نه اول په انسان باندې دا لازم دي او ضروري دي چې دا هغه دی او دا فرض دی چې دی به د الله په الله باندې او د الله په نی به ایمان څه کوي، قبلوي به ایمان به پرې راوړي. ایمان به پرې راوړي بغیر د ایمان نه، بغیر د ایمان او چا یو عبادت هم نه قبلېږي. ایمان کا مطلب ہے کہ دل سے اسلام کا کلمہ پڑھ. ایمان مطلب دا د زړه د اسلام کلمه ویل اور دل سے د زړه نه د اسلام کلمه ویل، اور دل سے ان تمام باتوں کو ماننا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ټول یا خبر منل جو قرآن حدیث میں ثابت ہے. اولا کلمه طیبه لا الہ نشهد لا عبادت الا الله سوا دی. لا الہ نشهد لا عبادت الا الله سوا دی ولانا محمد رسول الله اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم د الله رسول دی. دیمه کلمه شهادت اشهد. شهادت څه ته وایي؟ ګواهۍ ته وایي. دا کلمه د ګواهۍ د شهادت څه ته وایي؟ ګواهۍ ته. اشهد الله اله نشهد لا عبادت الا الله. ګواهۍ کوم نشهد لا عبادت الا الله سوا دی ولانا وحده اعیوده لا شریک له وغصب څوک شریک نشته. واشهد زګواهي کوم ان محمدا عبده ورسوله بشک محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. درېمه کلمه شهادت اشهد زګواهي ان لا اله نشهد لا عبادت الا الله سوا دی ولانا وحده اعیوده لا شریک له وغصب څوک شریک نشته. واشهد زګواهي کوم ان محمدا عبده ورسوله بشک محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. درېمه کلمه تمجید سبحان الله پاک دی الله والحمد لله ټول حمدونه د الله دپاره، تمام حمدونه د الله دپاره دي. ولا اله نشهد لا عبادت الا الله سوا